بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې مالې د خبرو مخه راکړه. زه لږ لیټ شوم. والي صاحب څه لیدلي دغه زه ولاړ یم ستا مخې ته. که زه د بورډ نه چیرمین ریټایر شم دا مرهون منت دی د والي صاحب د وجې. والي سوات کله چې نه والي شو نه دا و 12 دسمبر 1949. په هغې به تاجپوشي کېده په هر 12 دسمبر. خو په هغه موسم داسې به و چې هغې به واورې وي بارانونه به و هغه به خلکو د هغې هغه دغه ونه کړی شو. نو دا بدل شو جشن ولادت ته 5 جون ته. 5 جون د هغه د زیږون ورځ ده. والي صاحب یو ډېر دوراندیش دنیا لیدونکی سړی و او د هغې موب ورته ثبوت جان صاحب کالج دی. والي صاحب چې کله په اوړي کې یورپ ته یا بهر ملک ته ته نو د هغه کار به دا و چې به بلډینګونه سې کول او اولنی ترجیح به یې دا و چې کالج یې د دا نقشه هغه د بیروت نه راوړې وه او دا د 1950 دا بلډینګ جوړ شوی د دا هغې تاسو وګورئ چې نن داسې بلډینګ به په پاکستان کې بل ځای نه و. دا زلزلې خراب کو او د دې دا رینوویشن چې شوی دی دا د هغې اشریاشي روم نه دی د هغې اصلي پوزیشن چې و زه چې کله لاړ شم اوس خفه شم چې هغه څونه ښکلی او دا د یو څه بیګار کړی دی. بیا هم دا کالج مکمل طور دې کې به داخله چې د سوات قابل سړی به داخلېده اربابان د پېښور د هوتي نوابانو به غټ غټ سفارشونه کول چې په دې کې ورته داخله میلو شي. ټولو سواتیان چې چا به ساینس وي هغو ته به سکالرشپ ورکوو. بېتحاشه ډاکټران د هغه د دور وو. کله چې په 69 کې مرجر شو نو په ټوله صوبه باندې سواتیان په ایجوکیشن په هیلث په دې باندې ټول او په پولیس سواتیان قابض شو ځکه دا سینیر وو. والي صاحب ډېر زیات دوراندیش و او که زه ورته وایم چې څنګه غازي امان الله خان د افغانستان یو ډېر دوراندیش سړی و نه داسې په سوات یا بلکې په دې ټوله لیکه کې د افغانستان نه وروسته که څوک دوراندیش سړی و او د نن نه 100 کاله مخکې لیدل کول هغه میاګل عبدالحق جانزی و. میاګل عبدالحق جانزی په دې ټول سوات احسان دی او بلکې زه به دا ووایم چې د هغه پلار د سوات دپاره مسیحا و. که دا ریاست نه وی جوړ شوی نو دې خلکو به یو بل وجلي وو افراتفري به وه خلکو به د خپلو پخکړې کټوۍ د یو بل نه تښتولي. نو والي صاحب دا ډېر با مې وروج ته رسولی و خو بس د بده مرغه زموږ خپل سړی دغه شي نه هغه په 69 کې چې مرجر شو نه هغه ریاکشن ونه شو کوم چې پکار و. یعنې دا زموږ یوه اساسه ده او خدای دې کړي چې دا موږ هر کال منوهو او موږ روبه سیات یو چې په هغو باندې